زمکه نه علاوه میرسترګې کې دا صلاحیت موجود دی چې غام باز نجس شونه پاک کولی شي. مثال کے طور پر زمکا میرسترګه پاک کولی شي زمکا څه نجس وي یا د عمارتونو چھتونو پاسه بالای حصہ یا دیوالونه څنګه نجس وي غ میرسترګه خپل شعاوانو سره خپل شغلو سره پاک کولی شي. لہذا کونه نجس شي غ میرسترګه ذریعے سره مشکلات دې پاک شي د ونو پانی شوي. دینه علاوه مثال کے طور پر دروازے شوي کھڑکیاں شو دا شونه پاک کولو لپاره د اوبو استعمال بکیږي د میرسترګې شعلو باندې په اسانه تامه پاک کیږي نه. میرسترګه څخه پاک کول شي دغه پہلا شرط دا دی چې کوم یو شی نجس ته میرسترګې ذریعے سره واړو څخه پاک کو غ پکار دی چې لوند وي تری اور ترواله ورکه موجود وي لامدواله ورکه موجود وي. لامدواله دی حد پورې پکار دی چې فرض کوا غ نجس شي پورې بل یو شی ټچ شي نو دغه لامدواله بل ته منتقل شي دی حد پورې لامدواله کافی دی اور کا خشک ته پکار دی چې غلون کړل شي بیا د میرسترګې شو اثر کغه بچ شو نو دا به ان شاء الله پاک شي. د پہلا شرط دی چې تروي یعنی لوند وي. دویم شی دا دی چې کوم ځای یا کوم شی نجس دی مثال کوم دیوال نجس دی دی پاکیزگی کې د بعد عین نجاست ذرات غ باندې موجود نه وي. مثال د کوم نجاست غ باندې پریوته دغه والا ذرات باقی پاتې نه وي غ باندې نو دا به اله پاک وي. که ذرات موجود وي بیا دا یو شی پاک نه. دریم شرط دا دی چې میرسترګې اور دغه نجس دیوال په درمیان کې څه رکاوټ څه پردا یا اوره دا شیونه نه وي چې میرسترګې شعاع ډایرکټ غ دیوال ته نه پریږدي. یا مثال کے طور پر دو رقام دي هغه رکاوټ کوم دي د اوره دو رقام دي څنګه د شعاع رسیدلو څخه رکاوټ معنی ګڼل نشي نو بیا خو کافی دی به پاکولې شي. خو کدا رکاوټ وی یا پردا لګیدلې د نری یا بل څه د سیده څخه ډایرکټ دغه شعاع دیواله باندې نه پریوزي نو دا بیا پاکیږي میرسترګې ذریعے سره نشي پاک کیدل. در څلورم شرط دا دی چې د کوم یو نجس دیوال دی مثلا دا پکار دی چې د میرسترګې شعاع سره صرف پکار دی وچی نه دا چې یو باد یعنی هوا دوره تیز روانه دی هوا ډیره تیز دی غوا جنا غا دیوال وچ شوی وي کده سی وی نو بیا دا د میرسترګې ذریعے سره د دیوال پاک نه دی شوی. اور کا هوا معمولی مقدار کې دی لکه نارمل دی اکثر څنګه د وچولو صلاحیت نه لري دی وځي بلکې میرسترګې شعاع د دوره تیز وي څنګه د وچ کی نو سره نجس دیوال پاک کیدل شي. پنځم شرط د میرسترګې ذریعے سره د نجس دیوال د نجس عمارت یا د ځمکې پاک کیدلو پنځم شرط دا دی دوستانو چې کوم ځای باندې د میرسترګې شعاع پریوزي غ لازمه دا دی چې یک یو ځل شعاع پریوتلو کې غ وچ شي یعنی د سینوی چې نیمه نن ور سره وشو نیمه سبا ور سره وچ شي یا اوس میرسترګه سبي وخت راوتلی وا غ وخت غ میرسترګه وایلو بیا غ د بعد ټایم اور راغللو بیا غ میرسترګه نو غ د بعد بیا میرسترګه وروته اور د دوباره کې د څه شی مشکل دي چې غ پاک شي. لہذا یک یو ځال کې پکار دي چې غ میرسترګه دیوال د ځمکه دي خپل تمازت سره اور خپل او شعلو سره پکار دي چې وچا کینو دا به ان شاء الله پاک شي. وصلی الله علی محمد و آله اجمعین.